السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو، یو ویډیو زما مخې لراله په چکدره کې په یو سکول کې د یو کنټرولر زوی امتحان ورکوي. هغه دې په جدا کمره کې کینی او بیا په جدا کمره کې د هغې ته نقلونه هر څه پرېوي او نور خلک په بله کمره کې ناستي او په دې نور کسانو باندې الته استادان هم ګرځي او دلته چې کوم دی ته هر څه پرېږدي او په دې ګرمۍ کې ورته ښایسته شین واسکټ هم اغوستی دی. دننه لاور ولې بند دی دا څه څوک لګا څوک ماسک لري کا ته څوک دلته نمبر راوړل ورته دننه بورډ دی دا د کنټرولر سے جو د امتحان ورکړی. تاسو ګورئ په دې کې کتاب ور سره پروت دی د کیمستري د مخې ته د پیپر دی دا ور سره نقلونه دي. تاسو ټیچر یې دلته کې بدوانی شي تاسو دلته کې ټیچر یې دا خبرې وروسته کوي تعارف کوي دا ور سره درس شي. اول ما ته دا وایي چې دا سره د امتحان ورکړي تاسو نو مې بچا ساکب دا کنټرولر سے جوړه او ته په کوم سکول کې تا اوس کلاسونه اغستا؟ اسلامي پلیز یار زت اتارډیو پلیز دا زما ته دا نه کنده بورډ اتارډی ټیک شو بورډ اوس ته کول دا بورډ اتارډی پکړ ها ټیک شو ځه ما نور اتارډی پکړ راځه بس ملا کنټرول سے ملا بالکل ملا ما ته دې ضرورت نشته چې اتارډی ستاسو دلته ډیوټي را سپړانټي ستاسو ډیوټي کنټرولر سے ملاو زه بل حال ته ورزمه ده. نو دغه یو میډیا ول یو ملګری ورغلی دی والته یې د هغې دا خبرې ویستلې دي او راګیر کړی دی. بیا د هغه سره هېڅ جواب نشته دی. حیران ورته ګوري څه جواب ورسره نشته دی. هغه استادان یې ملامته کړه چې څرنګې چې کوم دی یو کس دی په یو جدا کمره کې هلته پرچې کوي او دلته د نور کسان په هغې باندې تاسو د ګرځئ ډیوټي کوئ. نو د کنټرولر زوی ته دومره اختیار چا ورکړی دی؟ دا خو بالکل چې کوم دی قانونا جرم دی، زیاتې دی. سبا له به خلک وایي چې د بورډ ټاپ کو د دومره نمبر واخیستلی نو چې دا نمبر یې نه اخلي نو دا دی بیا یو لوټه اوبه راواخلي په هغې کې د مضبوط ځان غوفه کړي او بیا بل طرف ته د کنټرولر دا زوی دومره قمقل انسان دی چې ویډیو جوړه کړله. په دې ویډیو کې وایي چې زه د یو ملګري کوژدن و هلته روان وم او واسکټ مې اچولی و او بیا هغوی یو چا کېنولم چې راشه په دې کمره کې کښېنه او وریجې را روانې دي او وریجې به څه خورې. وایي زه د وریجو به تمه وم نو هلته مالپین هم پروت و، هلته چې کوم دی هغه کتابونه و دغه هر څه پراته دي. نو زه د وریجو په تمه باندې وم او هغوی رانغله نو دلته میډیا ول راغله زما خبر ته غوږ نه کېښودلو او زما نه دا ویډیو وکړه. زه د کنټرولر زوی یم او زما خبره واورئ. د خلکو میکونه راغستې دي بس څوک سوی زه ځان کوژدنې له روان وم د ملګري او شین واسکټ مې اچولی و. په دنده راته یو کس راغی وی چې راشه دنده خیرات ته وریجې تیارې دي. زه چې دنده کمرې ته لاړم هلته کې بالپین او کاغذ او شینه مینه کتابونه پراته وو. زما انتظار کو چې اوس به وریجې راشي او زه به غوښې خورم. په دې کې مې چې کاته بس یو میډیا والا راغی مې یې سره وبس تپوسونه یې شروع کړه وي ته خو د کنټرولر زوی نه یې نو ما ولې نه یم. ما ورته ډېر وویل چې دی لکه ته صبر وکړه زه خیرات له راغلی یم پرچې مرچې نه کوم د خدای مسلمانه. هغه میډیا والا زما خبره کم ځای اورېده بس هغه ټوټ شی راواغست او بس یې تصویرونه مسویرونه راوایرل کړو پوره پاکستان کې وایرل کړی یم. دا ما سره ډېر غټ زیاتی شی دی. سړی به ځان چې د خیرات لم ځي څه د واده له به ځان به سنبال کړي او دوه سړي باندې تهمت لګوي یار چې ته پرچې کوې. زه پرچو مرچو نه څه خبر یم یاره زه غریب سړی یم خو کنټرولر زوی شوم نو چلو شو. ما پسې دا ډرامه بازیانې مه کوه یاره ما معاف کړئ. نو دومره خو دا قمقل او زناور انسان دی چې په یو سکول کې پرچی شروع دی د بورډ امتحان دی او ته په کمره کې ناستې هلته دې ته د خیرات به تمې او ته د وریجو به تمې. دا څنګه خبره ده؟ او بل چې تا د خیرات به تمې او تا د وریجو به تمې نو هلته ستا په لاس کې بیا بالپین څه کوي؟ ستا مخې ته چې کوم دی دا کتابونه څه کوي؟ ویل ته د کتاب د پاسه دا ډوډۍ دی او دا چمچ په ځای باندې به ته بیا دغه بالپین استعمالوي په دې باندې به دا خوراک کې. نو دومره یو غلطه خبره چې خلکو لا په سترګو کې شګې اچي دومره خو هغه د خدای تعالی قمقل او زناور دی.
نو ځان یې هم په دې خبرو باندې وشرمو ځان یې ښه چې کوم دی بې عزته کو دغه د کنټرولر زوی نو محترمو کوشش پکار دی دغه مشرانو له چې کوم دی دا کوشش پکار دی چې غریب او مالدار کې فرق نه کوي په کنټرولر او په عام انسان کې فرق نه کوي دا ټول به یو شان په یو ځای کېني الحمدلله زموږ مدرسې هم شته دی تاسو مدرسو کې چې کوم دی وګورئ د الله په فضل باندې په مدرسو کې داسې یو سخت قانون وي چې هلته د هېڅ یو چا زوی چې کوم دی داسې یو جرأت نشي کولی څو خو د بل ته وګوري او څو خو د بل نه نقل وکړي په هغه ځای به د هغې نه پرچه اخیستې وشلول به او یا په هغې باندې به چې کوم دی کراس راښکو دی نو بس افسوس وکم په دې باندې چې دومره ولې چې کوم دی یو ظلم او زیاتې کېږي چې په غریب او مالدار کې فرق کېږي نو الله رب عزت دې مونږ دا غلطو طریقو نه وساتي او الله رب عزت دې مونږ دا نیک عمل توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ